توجه د دین دفاع د لشکر لخوانا وړاندې کیږي د شیخ رحیم الله حقانی صاحب باطل ته جواب دي. زه د زیات وضاحت د پاره ټولو وکټوریانو مړو ژوندو ته چیلنج ورکوم چې تاسو را میدان ته شئ او د مناظرې په میدان کې د فقه حنفي صرف یو مسله د قرآن او د سنت نه خلاف ثابته کوي. په شیشه په فیسبوکونو کې غپیږئ ما، بلکې مخامخ راشئ او یو مسئله د قرآن او د سنت نه د فقه حنفي خلاف ثابته کوي. بل طرف ته زه دوی ته چیلنج ورکوم چې دوی دې زما سره مخامخ شي. زه به د وکټوریانو عقاید او مسائل دا د قرآن نه خلاف ورته ثابت کړم چې د دوی اکثر عقاید او مسائل د قرآن نه خلاف دي او د دوی اکثر مسائل او عقاید د احادیثو نه خلاف دي. که یوازې په قرآن را سره مناظره کوم وکټوري کوي نو یوازې په قرآن کې به ورته ښایم چې د وکټوریانو عقاید او مسائل د قرآن نه خلاف دي. که یوازې په بخاري را سره مناظره کوي په سلګونو داسې مسائل به ورته ښایم چې وکټوري اهل حدیث د بخاري په احادیثو باندې عمل نه کوي، د مسلم شریف په احادیثو عمل نه کوي وغیره، بلکې دوی ټول د خپل خواهش پسې روان دي او د دوی ټول جمع خرچ د انګریزانو چې د دوی روحاني پلارونه دي د هغوی خدمت دی. له دې وجې نه دا تعجب خبره نه ده چې توصیف الشیطان د مجاهدینو خلاف کوي، بلکې دا د دوی تاریخ داسې را روان دی او د دوی بنیاد د دې دپاره ایښودلی شوی چې د مسلمانانو او د مجاهدینو مخالفت وکړي. دا کوم وکټوري چې دی یادوي چې د مجاهدینو د لاسه پېښور ته را تښتېدلی دی، تاسو یقیني معلومات وکړئ چې دا به یا داعشي وي او یا به د امریکایانو د هغوی د ګوډاګیانو جاسوس وي. نو ستا څه ګمان دی چې مجاهدین داعشیانو ته او یا د انګریزانو ګوډاګیانو ته ګولان په غاړه کې ور واچوي څه؟